نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو د الله پاک د یو نوم وظیفه ده او تاسو یې د کوم مطلب دپاره یا د کوم مقصد دپاره وظیفه کوئ الله پاک به ستاسو هر قسمه مطلب او هر قسم مقصد دا پوره کړي. که چېرته یو بنده داسې وي یا یوه ښځه داسې وي چې د هغه ناممکن مشکلات دي او دا وایي چې یار الله پاک دې زموږ دا مشکلات دا ختم کړي، نو هم نن دې دا وظیفه شروع کړي. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم چې الله پاک به ستاسو تمام مشکلات ختم کړي. دغه رنګ د چا څومره حاجات دي او د حاجاتو لپاره محترمو دا وظیفه شروع کړي. انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان تمام حاجات دا پوره کړي. محترم مسلمانانو د الله پاک د یو نوم ختم دی په شروع کې د ژوند معمولي ساز کوي. انشاءالله العزیز مکمل برواسی سره یقین سره تاسو د وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات خیر راپېښ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د یا الله وظیفه ده. یا الله یا الله یا الله وظیفه ده. یاد ساتئ محترم هغې پورې به قیامت نه راځي چې څو پورې یا الله یا څو پورې الله یا څو پورې لا اله الا الله لفظ د محترمو جاری نه وي. نو مطلب دا شو که نه چې د الله پاک نوم دی ذکر دی نو که کله موږ یا الله سره الله پاک راغلو انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیاته موږ ته پیدا محترمو راکړي. یاد ساتئ محترمو یا الله د الله پاک صفتی او د الله پاک ذاتي نوم دی. یو قسم لا ذاتي نوم دی. نو یا الله د الله پاک ذاتي نوم شو نو چې په دې نوم باندې الله پاک څوک رابلي الله پاک خامخا د انسان حاجات پوره کوي، خامخا مشکل ختموي. الله پاک وایي چې ولله الاسماء الحسنى الله پاک دپاره بهترین او ښکلي ښکلي نومونه دي. فادعوه بها تاسو الله پاک رابلئ په دغه نومونو سره. نو موږ له پکار دی چې موږ یا الله یا رحمان یا رحیم په درې واړو کې کوم چې ځان لپاره وظیفه کوو نو انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده ورکوي. نو موږ له پکار دی چې موږ روزانه تقریبا 1000 پیرې یا 1100 پیرې د یا الله ذکر دا کوو. موږ مخکې وروسته د هغې نه 11 پیرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد یا الله ذکر دا شروع کړو. انشاءالله العزیز هر قسم مسله دا به الله پاک ختموي، هر قسمه ټینشن الله پاک به ختموي او تمام حاجات به الله پاک ستاسو پوره کوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.